عبد الله بن مسعود او د حضرت ابو موسی اشعری دوه اوچت صحابه کرام دي لوی لوی خلک د عبد الله بن مسعود او حضرت ابو موسی اشعری دنه د میراث په مسله کې یو اختلاف راغی د میراث مسله کې چې یو سړی عمل دی یې لور ده یو خور ده او یوې ده بنت الابن څه وته وي نوسۍ یوې نوسۍ پاتې ده یوې خور پاتې ده یوې لور پاتې ده درې میراث خواري دي درې میراث سړی مړ شو حذیل ابن شرحبیل فرمایي تابعی دی سئل ابو موسی عن ابنة وبنت ابن واخت حذیل وی د ابو موسی نه د لور د نوسۍ او د خور په باره کې تپوس وشو چې سړی مړ شي او میراث تقسیمیږي نو دی به څوک به میراث اخلي څومره به اخلي فقال للبنت النصف وللاخت النصف نیمه د لور شوله او نیمه د چا شوله د خور شو او نوسۍ محرومه ده ویل دا پتو چا ورکړه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورکړه چې دا میراث به دوه حصے شي نیم به لور والی نیم به خور والی او نوسۍ به کې پاتې شوله خو بیا سوي وی ائت ابن مسعود ګورې د عبد الله بن مسعود خاله لاړ شو تاسو ته وکړه ګورې ما خو جواب درکو خو دغه خاله بلال شي نو کدلته کې د یو صحابي قول او فتوا معیار حق نو بل ولې لګي بیا ولې بل لګي لکه د مسلې ډیپ ته کتل غواړي نو هغه ویل ټیک ده او ورته ویل واخبر بقول ابي موسى زما د خبر نه به خبر کې جماعت ابو موسی سوي ویلي ګوره دا ورته چې ابو موسی مال جواب دار راکړ ته به کې سوي نو فقال حضرت عبد الله بن مسعود چې خبر ورده لخوا د دې سړی مال نیم لور لور کړي نیم خور لا ولقد زللت اذا وما انا من المحتدين زب گمراه یم گمراه او زب اړو په هدایت باندې نه مکستا د پتوی پشانې پتو می چاله ورکړه چاته وي ابو موسی شری ته وي حذیل ابن شرحبیل ته وي ابو موسی ته وایا چې کستا پشانې پتو می ورکړل گمراه به یم بیا دا بخاری حدیث ته اقضی فیها بما قضى النبي صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې وزه هغه فیصله کومه فیصله چې رسول الله په خپل باندې هغه فیصله وکوم او سی ویلو وللبنت النصف ویلور لوزه سور کما نیمه بلور والی 3/6 د مال وش ولابنه الابن د نوسۍ د پاره شو السدس ریچش ولا سدس شپږم ته وي او بیا وی وما بقیا فللاخت باقی د چاش ولا د خور شو نو 3/6 چې واغستل لور ها او 1/6 واغستل نوسۍ نو سو پاتې شولې 2/6 کنه نو 2/6 وسو والی دا به خور والی ویل دقه فیصله زما ده دقه فیصله او بیا وی فاتینا ابا موسی و دا غینه پس موږ د ابو موسی خو لرالو فاخبرنا بقول ابن مسعود موږ د عبد الله بن مسعود د خبرنه خبر کو چې تا خو موږ ویلو چې نوسۍ محرومه ده خو نوسۍ یو حصہ ورکه شپږم ورکړه نو فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم چې دسي عالم د پکې موجود زما خاله بیا مرزي مسالې ته پوښتنه نو دلته خو هغه د وضاحت کړی دی په دیو جبانه دی نو دلته به یو صحابي باندې د بل پرې دی نو دا یو قول پرې خودل د بل پرې بل اغستل دا څنګه معیار حق شو بیا په دې بنیاد باندې صحابه نو ته او ګوره دا خو حدیث کې راځي چې صحابه کرام چې د اسمان ستوري زم د اسمان ستوري وته د اسمان ستوري دی بالکل صحابه کرام د اسمان ستوري دی په مخ د زمکه د صحابونو عظیم خلق نشته دی د مولانا مودودی نه چاته پوس کړی دی د صحابه کرام باره کې سارا حصہ ده وې د زمکه د پاسه اسمان د خلق بل زنه دي دومره عظیم خلق دی نو یو مناقب صحابه موجوده فضایل صحابه موجوده هغه نور وضاحتونه کومه بده خبره ده چې سړی معیار غني نو بیا خو د صحابه کرامو غلطیان خو نه بیانو خو چې کومې غلطیان شو دي پاږي کې بس کوله کده ورستو به سورته حجرات کې راشي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې کلمان بنو تمیم راوړو نو بنو تمیم چرال نو هغه یو خو سادهګان باندې چان خلکو نو د نبی له سلام دا کور خو دې خسته کورو مزیدار د دنیا سے خو کار نو د کجورو د پانو نه جوړ کړو نو دا د غرمې په ټیم کې رسول الله وده او دی براتل او دا سی په دې کې د سوري کول په دیوال کې او چې یا محمد صلی الله علیه وسلم اخرج لنا روزا نا وخت لري موږ راغلی یو باندې چان خلکو باندې چان خدا پکړو پټیل باندې عادت وغه سره خبرو غریبانان مسلمانان شي ولانو رسول الله راوته الله تعالی په خپشو وی ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم لک صبر مون کړه وساده غانو پیغمبر براوته ودا بدل غوروا او بیا چې کله کین اصل نبی اسلام په جماعت کې کینول الکه صحابه الله شه مشوره کو نو صحابه کرام مشوره شروع کړله نو صحابه چې مشوره شروع کړله ول الذين لپاره امیر جوړو امیر سوکو نو پدې کې د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق مې اختلاف راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي قعقاع ابن معبد رضی الله عنه پدې کې صحابي د داول مشرقي دا مسلمان شو او حضرت عمر فاروق اقرا ابن حابس دا خدای مناسب دی
نو ابوبکر صدیق ورته ته زما د خبرې اسرت کې و استعمال غرض نشته اختلاف راغی چې اختلاف راغی شور شروع کو نبی سم غلی شي تاسو قران کې ایت راغی یا ایها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم دا ورته الله تعالی ویل نو دلته ګوره د ابوبکر رای یو د عمر رای سره بل ده یو رای د یو چا په باره کې دا بل د بل اختلاف یو کو باقی ده سړی و چې دوانه ټیک دي نو ټیک دي خو اختلاف بیا وکړل پرې ځکه یو ته استا خبره ټیک د بل استا خبره ټیک د استا غلطه او استا غلطه اختلاف پدې کې راغی چې ټیک کوم د غلطه کوم یو ده په دې بنیاد باندې موږ وایو چې دا قول او فعل صحابي معیار حق نشي ګرځیدي البته که صحابه اتفاق کله وکړو بیا اوس اجماع شول بیا حیثیت د صحابه نشوي واځي به اجماع د صحابه شول به کې بل لفظ اضافه وشول اجماع الصحابه بالکل معیار حق دی په دې باب کې بشمار دلایل دی هغه تفصیل زنه بیانو ماته د دې اهمیت هم نخ کاری دی موضوع خو چون کډې رضایت دا خبره و چلیدله او بیا زمنګ په باره کې خلک وجدي صحابه نه منینو صحابم بیا خو دا ظلم دی کنه معیار حق نه منل او صحابه نه منل په دې کې رزمه کې اسمان فرق دی او زمنګ استاد الله دی غریق رحمت کې مولانا سلیم بویلو رحمه الله تعالی چې رښتیا راځي دروغ به کلی وران کړي کلی رښتیا چې راځي دروغ به کلی وران کړي کلی وران کړي یقینا او وسو زما خو د الله په ذات باندې او د الله په عدل مډیر جوړ اعتماد دی الحمدلله ان شاء الله تعالی د ډېری خبرې په ځل باندې تیرو او د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان باندې به ان شاء الله په دې مسلو کې یو ملام نه معاف کو ټول خلکو ته موږ ان شاء الله معافي ورته کو خو په دې مسلو کې چې زمون خلاف کوم پروپاګاندا کیږي نو دا به د قیامت پر د محشر په میدان کې دا لولي خلک دی غاړو ته ولاس اچو چې تاسو ولې دروغ دي خلکو ته لولي دا خلک گمراه کوو او زمنګ باره کې تاسو دا کمې فتوی او دا کم پروپاګاندا کولې ادي حقیقت په دنیا کې تاسو سم مقصد او دا به ان شاء الله د مناظره او د مباحثه میدان قیامت پاتې دی د الله په عدل زمون کامل اعتماد دی او د الله خاله ورزو په دې وجبانه دغه زمنګ د امام موصوف د مولانا مرحوم د قرای او په دې کې د چا سره بحث تم حاجت نشته البته د معیاري حق